مثال په تور باندې یو انسان په مونږ باندې ودرېدو او د نیت اونوي په خوله باندې آیا د مونږ کېږي که نه کېږي په خوله باندې نیت ویل چې دی دا لازمي خبره نه ده چې یو انسان مونږ کوي دی به لازمي په خوله باندې نیت ووایي که دی په خوله باندې نیت ونه وایي هم خو د مونږ صحیح کېږي په شرط د دې چې د په زړه کې نیت کړی ځکه نیت چې دی د دې لغوي معنی دا اراده قصد ته ویل کېږي په شریعت کې چې دا نیت د دې معنی د توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله چې د انسان د خپل زړه یو کار طرف ته متوجه کړي د الله د رضا لپاره نو انسان چې کله مونځ کوي د خپل زړه مونځ طرف ته متوجه کړی د الله رب کریم د رضا لپاره د قنیت هم د کافي دی او کچری یو انسان د زړه نیت صحیح کړی دی خو د خولې په الفاظو کې دی خطا کیږي ډېر ملګري داسې چې هغوی نیت تړي خو نیت یې واپس هېرېږي دوباره د سر نه کوي او نیت ویلو کې ورته مشکلات دي یا بعضې کسان دي چې یاره نیت د یو مونځ د ټایم کړی د یو ټایم مونځ کوي او دی چې نیت کوي نو بیا پکې بل ټایم یاد کړي نو آیا دغه مونځ کېږي که نه کېږي نو په دې کې هېڅ قسمه حرج نشته دی چې د په زړه کې د زړه کم نیت دی هغه د برابر کړی که د خولې په الفاظو کې دی خطا هم شي نو دغه څه فرق نه پرې باسي لکه مثال په طور یو انسان د ماسپښین د مونځ نیت کړی دی او دی په مونځ ودرېږي په خوله باندې نیت تړي نو دی پکې د مازدیګر مونځ یاد کړي نو دغه چې دی په دې سره په مونځ کې څه فرق نه پرې وځي او دغه مونځ د صحیح دی البته که چېرې اوس مونځ د وخت د مازدیګر دی دی راځي د مازدیګر مونځ کوي او دی په زړه کې دا وایي چې تاسو د ماسپښین مونځ کوم د زړه نیت دغه دی نو بیا چې دی دغه مونځ د نه صحیح کېږي ځکه چې دا د زړه نیت هغه صحیح نه دی زړه کې خو دنه ماسپښین مونځ د نیت کړی دی او ټایم د مازدیګر دی نو په دغه نه صحیح کېږي او ځکه نبی علیه صلات وسلام فرمایي ان الله لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله رب کریم ستاسو صورتونو ته ستاسو مالونو ته نه ګوري لیکن الله رب کریم ستاسو زړونو ته ستاسو عملونو ته ګوري نو د زړه نیت چې دی هغه د الله رب کریم په نسبت باندې معتبر دی بل روایت کې حدیث شریف دې هم راغلی دی چې ان الله ينظر الى قلوبكم ونياتكم الله رب کریم ستاسو زړونو ته او تاسو نیتونو ته ګوري چې تاسو نیت څه کړی دی نیت ما تاسو وی چې هغه د زړه توجه ته ویل کېږي او دغه رنګ نبی له صلوات و سلام نیت کړی دی د مونږ د پاره زبانی نیت کنه دی کړی صحابه کرامو کړی دی کنه دی یا تابعینو کړی دی کنه دی په مرقات کې علامه مولا علی قاری رحمه الله فرمایي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول عند الافتتاح أصلي كذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين بل المنقول أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة كبر فرمایي چې د نبی علیه صلات وسلام نه په صحیح حدیث کې د دې ثبوت شته دی او نه په ضعیف حدیث کې ثبوت شته دی چې نبی علیه صلات وسلام د مونځ لپاره زبانی نیت ویلې دی په خوله باندې نیت ویلې دی او بیا فرمایي چې نه یو صحابي ویلې دی او نه تابعین ویلې دی بلکې د نبی علیه صلات وسلام نه چې منقول دی او د نبی علیه صلات وسلام نه چې کم ثابت دی هغه دار چې نبی علیه السلام مونځ ته پاسېدو او بیا به ډایرکټ پیش الله اکبر بخاری رحمه الله امام ابو داود رحمه الله تقوسو هل تقول شيئا قبل التكبير قال لا کتاب د موږ لپاره هیڅ سره کنه هغه چې نه ما موږ لپاره په خپل باندې نیت او دې په خپل باندې نیت ویل تا مرقات کې مولا علی قاری رحمه الله بدعت ویل دي خو بدعت حسنه ده چې کله یو انسان مونځ کوي او د زړه نیت وکړي او د هغې سره په خوله باندې هم نیت وي چې د زړه نیت او د خولې نیت دواړه د یو بل سره موافق شي مطابق شي نو دا ډېر کیسه زغمل نشي